نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، که د چا وظیفې کار ونه کړو انشاءالله العزیز ګارنټي درکوم زه جرم یم، ځکه چې دومره ناشنا وظیفه ده د قرآن مجید د شلمې سپارې یو ډېر زیاته ناشنا آیت د محترمو چې چا هم ویلې الله پاک کوله مسله حل کړې ده، فوراً حل کړې ده. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. دا آیت کریمه اب ته کله وی چې کله تا باندې مشکلات راشي، دا تعالی دس پناه درکې، دس پناه چې حیرانه بشي چې کله سا یو سیس ته حاجت دی او دغه سیس ته کېږي نه او انتهایي پریشان او بیا په دغه حالت کې اما یجیب المضطر اذا دعاه، محترم ډیر زیات ناشنا او ډیر زیات عجیب آیات دی. مکمل آیات دا چې روزانه د هر مانځنه بعد څوک وي یو مسله محترمو نه حاجتونه پوره کیږي، مشکلات به ختمیږي. دغه رنګې څوک دا وایي چې زما بچي هغوی ته د رشتې میلاو شي په ښځه کې، یا څوک د خپل ځان د رشتو لپاره غواړي، جنکۍ د هغوی دا وایي زموږ د رشته وشي په ښځه کې وشي، هلکان د هغوی دا وایي زموږ د رشته وشي په ښځه کې وشي. محترمو د رشتې دپاره انتهایي مجرب عمل دی. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. نو دا آیات محترمو تاسو تعداد هم چې 100 پیر ویل دي په دغه طریقه کار باندې تاسو شروع کړئ، تماشا کوئ چې ژوند بدلیږي که نه بدلیږي. یو سوداګر هغه ډېر عمر مزدوري وکړله، وابسته کې کور ته راتلو، په لار کې په یو غل دا پیښ شو او دا غل ته وایي چې ما ځان سره وحجوه، نن سبا خو چا سره یقین نشي کولی ځان سره حجولی. دا غل وایي چې په دې لار باندې ځو، سوداګر وایي نه په دې بلې لار باندې ځو. محترمو چې کله دې سړي درې غل خبر ومنله او کومه لار هغه ښودله په هغې روان شو، په هغې چې روان شو نو دا لاره انتهایي خوفناک ځای باندې محترمو دا ختمه شوله. سوچ کوو چې څه به کېږي یار، دا کار ډېر زیات ګډوډ شو. دومره زمانې سره زر دي، سپین زر دي، پیسې دي، لالونه دي، جواهرات دي، دا به دی والي څه به کېږي. محترمو په دغه وخت کې وله دې غل ته ویل چې 2 رکعته نفل کړه، هغې سته حیران شو، ویې حمد دا کوم سرونه چې مخامخ پراته دي دوی هم دغه شانتې ډېر نفلونه کړي، ته هم پکې وکړه. ده چې کله لومبی رکعت شروع کو سټارټنګ یې واغسته او سورې فاتحې ویلو، د هغې نه بعد د آیات پسې اون هاتو د آیات یې ښه ومږو، ښه ډېرې پیرې ویلې. په دویم رکعت کې چې بیا په دې آیات باندې شروع واچوله، په دې کې یو سړی رالی د دې غل نه سر و. چې کله سلام وګرځو نو دې سړي نه تپوس کې څوک یې؟ دا ورته وایي زه خو فرشته یم. دا ورته وایي څنګه ته رالې؟ هغه ورته وایي زه د آیات غلام یم، غلام. تا چې کله آیات په لومبي ځل باندې وي نو الله پاک عرش دا په خوځېدو باندې شو، وایي لاړ شه دې سړي مدد وکړه، زه د آیات غلام یم. داسې ناشنا وظیفه ده محترمانو، که ستا مشکل نه حل کېږي ته یې شروع کړه، تماشه کوه څنګه کار نه کوي. دغه رنګه مشکل دې نه حل کېږي، حاجت دې نه پوره کېږي، رشته نه میلاویږي، بیمار یې ټکېږي نه، ته شروع واچوه، توکل په الله پاک باندې وکړه، بیا د هغې نه بعد ګوره چې څه کېږي، ستا ژوند تقدیر څنګه بدلیږي. خو بس یقین غواړي، اطمینان غواړي، توجه غواړي، په خپل رب باندې بروسه غواړي. ډېره ناشنا جمله ده. زمونږ په خپل رب باندې بروسه نشته دی، ځکه هر یو کار دا ډاون روان دی، خراب روان دی. الله پاک دې زمونږ یقین کامل کړي. نن چې کوم وظیفه ده محترمو، یو شپېرې به درود ابراهیمي وي، یو شپېرې، او دغه رنګه 300 پیرې به د آیات کریمه دا به وي، 300 پیرې د آیات اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. ټوټل آیات سر نه والا هر پورې ټول آیات تاسو سکرین باندې ښکاري، دا به تاسو شروع کړئ. د هر مانځه بعد کو تاسو وایي به یو څلوېښت پیرې وایي، او که په یو ځل باندې تاسو دا وایي د په یو ځل باندې نو بیا به 100 پیرې وایي، پوره 300 پیرې، او بیا د هغې نه بعد دعا وکړئ، تقدیر به بدلیږي، قسمت به بدلیږي، حاجت به پوره کېږي، مشکل به ختمیږي.
دغه رنګې رشته په ښځه کې ورته میلاویږي. الله پاک هم حامی او ناصر شه. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.